بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سوال دادے چھے تو بچ دا ترکم وقت پورے دے سڑی قبلی گی ځکه چې په انسانانو کې دوه قسم دي یو مسلمانان دي او یو کفار دي نو د کافر توبه چې ده هغه تر کومه وخته پورې قبليږي او د مسلمان توبه چې ده هغه تر کومه وخته پورې قبليږي قرآن کریم دو آیاتونو نا دوارا قسمہ بیان معلومی رنبنی آیت کریمہ کے اللہ فرمائلی دی چھے کم خلق چپ غلطے او پل جہل سلا گناہو کی ذکر چھ گناہ سڑے کئی نو دغا وقت کی جاہلی کپو یمینو عقل تے سلب شید گناہ پا وقت کے کدیر پو یمین نو د گناہ په وخت کې داغه نه عقل سلب شي جاهل شي الله فرمایي چې انما التوبه علی الله خبر دا بل نه ده چې قبول د توبه علا کلمہ پا عربی لغت کے دپارہ د لزوم راضی اللہ فرمائی چې ما پزان باندے تفضلا لازمہ کرے گا یعملون السوء بجہالت کم خلق چھ گناہوں کی پنا پویا بات گناہ اکڑاؤ پوئی نو کپوئی مو مادر تارزو کو چھ دو گناہ پا وقت کی سڑی نا عقل لارشی ددیدہ سے مثال دے لکیو عالمو آغا جماعت کے تقریر کولو خلق تا ډېر
شد مت سره کور ته بچراغه نو خزب ورته د شراب یو جام تیار کړو ناغه شراب به اسکل او بیا به باجر واغستا نو ټول شپه به د باجغه ګولا او خزه به ځان ته ګډولا سار به بیا چکو امتحان او ابتلاء رااله یو فقیر ولار دے په دروازه کې خز خیر ورولې غلو زه خیر نه علم پیسې ورولې غلې نه علم خز ورته وی چې نو سغواړي چې دلته ولار ورته وی بیبي او تپوس در نه کومه که صحیح جواب دی راکو مهرباني بدی وی تپوس دا کومه چې کمزه کې د خدای دین بیانېږي نو الت رحمت وریږي استاد خاون دین بیانولو ز په دلار روانم رحمت په نه ورید اوس اگر رحمت دې ملنګ څنګه لید نو عزیزانو دا بیا خبر حال تزی چې یو کرامت ته او یو کشف ته کرامت او کشف چې دي دا الفاظ مترادفه او معنی یو ده کرامت او کشف یو شی بزرگان چې دي ناغی ته په کرامت باندې ښکاری چې دلته رحمت وریږي او دلته لعنت وریږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره هم دا علم چې چا به او دس کولو د به ورته داسې وکړه نو حدیث کې راځي چې دا او دس ابو سره لاس وینځلو سره د لاس ګناه تویږي او مخ وینځلو سره د مخ ګناه تویږي او د سر مس سره د سر ګناه تویږي او د خپو وینځلو سره د خپو ګناه تویږي نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ور کړو او بیا دعا وکړه چې خدا دا علم ما نه واخلا وکه چې زه چاته ګورم او داغه او دس کې ګناه وینم نو سړی را تسپک بیا ښکاري نو د دې وجنه د علم رانه لري کچې ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکارا نشي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان خاوند اگر چې سمون په پاکستان کې عرب بلاش ته خو یو مصیبت پکې دام دی چې امام ابو حنیفه متعلق بتا سواوري چې هغه تقلید ناجائز دی او داغه علم دمره نو په حدیث نه پوهېدو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم او محدثانه رنگ خود سکے داغه قیاس داسو قیاس
چې هغه ته به د خپل وخت مجتهدین حیران شو. اوس قیاس دائمه مجتهدین او دا اوس یو بل علم دی. تپوسو شو د علماؤنا چې یو دوه کسه دي د شپې وده شو چې سهار را پاسېده په یو مرګري د شپې اودس اورېدلی اوس اوبه نشته چې دا یو په ولامبي او دا بل په اودس وکي. او سوال دلته د سحر د منظم دی منځ به څنګه چل کی. مسله دا ده چې اوبه نه تیمم به ووایي نو تیمم خودوارو ووالو. اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي. ما په خبرو پوهېږئ تیمم خود به اوبو د نشتوالي د وجې دواړو ووالو. په چا چې اودس اورېدلی دم تیمم ووالو او څوک چې اسی و اغم تیمم ووالو. او سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې په چا اودس اورېدلی دا به کوي او که دا بل چې تیمم والی د بیا اودسۍ د وجې دا به امامت کوي. دا وخت ټولو ملیانو فتوا ورکړه چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا چا د بیا اودسۍ د وجې تیمم والی دی. ځکه چې هغه په چا اودس اورېدلی دی هغه خو ډېر پلیت ټولو ملیانو فتوی ورکړه. ځکه تیره جمعه ما تاسو ته ویلي چې فتوی ورکول خو آسان کار دی ډېر خلق به درته پیدا شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې خبر راغله هغه وی چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا په چا اودس اورېدلی او تیمم یې والی دی دا به مخکې امامت کوي. دا چا چې د بیا اودسۍ د وجې تیمم والی دی دی به امامت نه کوي. اوس عقل دا وی چې بل یو سړی هسې بیا اودسه دی تیمم یې والو نو د ده دا پاکي خو ښه ده په نسبت د هغه چا چې په غسل کې او تیمم یې والي. تاسو عقل به دا مطلب امام صاحب نه وجه تپوسو شوه چې هغه سړی به ولې امامتي کوي چې کوم سړي باندې اودس اورېدلی او تیمم یې والی. امام صاحب ورته وفرمایل چې کوم سړی چې په غسل کې هغه تیمم والو د ده دا طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله شو دا کامل پاکوالی دی. او د بیا اودسۍ د وجې چې تا تیمم والی دی دا ناقص پاکوالی دی د عارض د وجې د تا منځ پې روا دی. او جنوب چې تیمم والی دا طهارت مستقله دی. نو مخکې امامت به هغه سړی کوي چې څوک مستقل پاکی هغه سړی به نه کوي چې څوک عارضي پاکی. دا قیاس د امام ابو حنیفه. اوس په دې علما پوهیږي چې دا قیاس د وخت ائمه او مجتهدین ورته حیران. نو عرض نه داو چې مونږ خو په داسې ملک کې اوسېږو چې په امام ابو حنیفه چې کوم شان او کوم علم مونږ په هغه لارم نه یو تېر شوي. والله العظیم که داغه په لیکلو داغه په قیاسونو باندې دا خلق په لاره نه تېر او پوهېږي پې ده. هغه خلق هم نن را پاسي وایي چې امام ابو حنیفه به حدیث نه کوي.
کم چې نن 1400 کاله مخکې تیر شوی دی او 900 کال د پیغمبر نه وروسته عالم هغه په حدیث نه پیدا او په پاکستان کې چې کوم دارا روټ اخلاص را پیدا شي دا په حدیث پوهیږي او بس او په بازار د نابینا او جوهریان او خرمهره لالو گوهر درې واړه یو دي په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو نو په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو روم جوهری چې په دکان ناشتي اغلا کنجه کا پلاس اورونه لګي اغلا کنجه کا پلاس کې ورکا او لالو گوهر پلاس کې ورکا روم بداوي چې دا درې واړه جوړیو شي ځکه روم د گوهر او د کنجه کې استمیز نشي کول نو عرض میں داو چې باس د توبې گویا د غلطۍ په وخت کې کپویم جاهل شي نو هغه ملنګ وی چې زه په دې لاره تېرېدم بیبي او استاد خاون می ولیدو تقریر کولو خو رحمت په نه ورید اخذ ورته وی چې ملنګ داسې چل دی چې استاد خبر سره څه کار دی ز خپل لار لنډوا هغه زم نه تر هغه پورې چې ترسو پورې دا حال نه ویل ورتوی چې نزه او خامخا پختنه کینو زما خاون چې د شپې کور تراشی او ما د شراب او جام ورته تیار کړی هغه اوس کی او بیا ټول شپه دی باجغه گئی او زور ته غړېږي ملنګوي چې دا وجدا چې د چرته بیان کین نو رحمت په نوري کتا سو خیالو کی کنا مون په تقریر نه سمره کی دنیا ته ډکا ده دنیا عام جلسے خلاص سکے چې پر ریډیو په ټي وي باندې هم لګیا دي صاحب تقریر دی او تبلیغ دی او بیانونه دی او درس قرآن دی او پلانې دی او اثر پچا ټس نه مس نه کی دا وجه څه ده وجه دا ده چې دا مونږ څه وایو دا زمون خپل ایمان نه دی څه چې وایو دا په خپل نه کوو نو د دې وجه نه په بل چا اثر زمون خبرې نه کوي عزیزانو هغه بیان کې اثر وی او دنیا لیونه کوي کوم اثر چې سړي باندې په خپل شوی چا باندې چې په خپل اثر نه شوی هغه باندې د بل چا باندې داغه خبره اثر نه کوي او بزرگ ته چا سړی راوستو راځي مې ګوره خوري نصیحت ورته دوی سبا راواله سبا چراوسو ورته بچیا ګوره مخوره الخدی دا خبره د پرون ورته جیولې نه کوله وی پرون ما خپل ګوره خورلې و نو کده ته ویل نه په دې څه اثر کړي نن ما ګوره نه دا خورلې نن مې زکه ورته نو زکه مولانا وی چې واعظان چو جلوه بمحراب و منبر میں کنات چون بخلوت میں روان آکار دیگر میں کند دا واعظان پا منبر ولار باندے و سیبت لوی جلوگر کی
لیکن چون بخلوت میں روندہ کار دیگر میں کند چه خلوت تلار شي بیا څه کوي الته بیا پته ولګا نو عرض میں داو عزیزان چې دې بزرگ تپوسو کو دې خزنه چې دا ستا خاوند له چې دا کټوره په لاس کې د شراب ور کې دې څو وي وې دې وای چې راوړه اجام خدای غفور الرحیم دې عفو بو کی او بسویس کی ولن بیگاله تراشی او جامو غواړي او دې وای چې خدای غفور الرحیم دې عفو بو کی نو بیبی ته به یو ټکی ورته وکي ورته وای چې سړیا خدای غفور الرحیم دې خدای په نامو کې یو نامه د قهار او د جبارم ده او دا آیات ورته وایا چې ان بطش ربک لشدید الله ویا پیغمبر استاد خدای نیول داسې دي چې یو ځل څوک رونی سی بیا ته څوک خلاصول نشي چې بیګالا حضرت راغله ده او کور ناس ته خزه ته راوړه جام خدای غفور الرحیم هغه ورته الخزه سړیا خدای غفور الرحیم ده او قهار او جبارم ده ان بطش ربک لشدیدم ده ما غرک بربک الکریمم ده قرآن کې خدای وی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان ته شي په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی تا داغه د قهر نوم نه دی اورېدل لا له خلق چې څو وخت رونی سي داغي د خزو حال بیا ګورا داغي د بچو حال بیا ګورا هغه خزي چې د پډیر ناز او ادا باندې ساتلی وي هغه خزي بیا سرونه شوکي او پزمکه چکونه لګي او بادشاہي ورانش منټ کې پورانه کی منټ سړی هغه جام پزمکه وښتو او خزه ته وی چې خزه مصلا راوړه مصلا راوړو دو رکعات نفل وکړه او خدای ته توبه وستا چې یا الله زه پوه نوم بیا بنکم فورج پس هغه بزرگ بیا پلاره تیرے دا او دا اولیدو چې تقریر کوي او ډېر خلق ورته ناستي نو چې ګوري رحمت په وری کور ته ورغه او خزه بیا دروازه وټکولا خزه پسې پرده ورته وې چې ستا وصیت ما بجا راوړو تا چې څنګه ویلی واغه سمې وکړه ورته خزه مبارک شه د خاوند توبه د خدای قبول کړه او نن چې پراتی ردم نه د په مجلس ډېر لوی رحمتونه وره عزیزانو رحمت وردا اوس دا پته هم ته دنیا کې نه لګي دا پته به د مرګ نرستو لګي سړی ته چې لږ غوندې سات لږ غوندې گھنٹہ نیمه گھنٹہ په هغه مجلس کې کېناستل چې کوم مجلس کې د خدای خبرې کیږي او د جناب محمد رسول الله خبرې کیږي لږ ساعت نو هغه لږ ساعت چې ده فل زرا زل کعبه تلو کې چې څومره اجر او ثواب ده داغه نه د لک سات
د خدای د نیکانو په مجلس کې کېناستل چې د هغې نه دا ثواب زیات. ذکر شیخ سعدی وی چې یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا. لږ وخت د اولیاء په مجلس کې کېناستل بہتر 100 سال طاعت بیریا. د 100 کالو عبادت بیریانا یو غنټه د بزرګانو په مجلس کې ناسته ثواب زیات. یو غنټه. اولیاء چاته وایي؟ اوس د اولیاء تعریف بس دا کوي چې اولیاء چاته وایي. مونږ چاته اولیاء وایي؟ مونږ اولیاء د جیبونو ګړکپانو ته وایو. د جیبونو ګړکپان چې هغې ته مونږ اولیاء وایو. او زه ولی هغه چاته وایم او بزرگ هغه چاته وایم چې یو خو په قرآن او په حدیث خدای پاک هغه ته عبور او پوهه نصیب کړي دي، او بیا قرآن او حدیث ټول عمر خلقو ته ښودلي او په یو پیسه اجرت نه اخیسته. دین خلقو ته د الله د پاره بیان کړي. اولیاء دې خلقو ته وایي، نیکان دې خلقو ته وایي. هغه ورځ یو لیوانی غوندې راغی، ما خیال چې دا طالب دی. مالوایا لکه سکار وی بس یو خوب می لیدلیو. مال د کم ځای ستا سکار دی چې زه د کم ځای دې سره دې سکار سکار کې لکه سوې ما ته دې سره دې سکار دی چې زه سکار کو ګرځم را ګرځم. خو یو خوب می لیدلیو نن درېمه شپه ده خوب درته وایم بیا زما نور تپوسونه به زما نه کوي. زم خلای شو منظور پاگل دے نا بچه سا خوب دلی دلے ویل خوب می دالی دلے چه تا پا چوک باندے ولاری او لاستی اوچت کرے دے او خلق و توی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طرف تا دے. او بیا زمون استاد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په یو کمره کې دننه ناشته او زمون یو استاد دے مولانا عبداللطیف صاحب نوم دی. هغه په دروازه کې ولاړ دی او رسول الله ته د ملاقات چټونه هغه ورکوي خلکو. بدا خوب به ولیدل او تا ته ویل صادره داسې تاو کو مال خبره خو اور بس نور خبره بنه کې بس لا ځوان زلمه خسته سوچا ګیره بلار څوره پس می بیا ولیدو بسترای پوګاوه د چوک کې می جوړیدو نو لاس نه میونیو مالتا غنه غوړه چراغ له ویلیما مال څخه چرته دی ول روان ته زما ما د کم ځای ول دا تاسو بنکه د اسمان نرالان دی او د زمکه د پاسه دغه ځای ما نو مال ته سم خبره ولې نه کې ما ته په ایمان وایي چې دا ما ته پته شته چې زه د کم ځای ما دا ما ته پته شته
پښتو وایا په ایمان. تا ته پته شته چې ته د کوم ځای؟ زه پوه شوم دی خو څه بل طرف ته اشاره کوي. دی خو خبر ښیي چې زه د کوم ځای زه څه خبر یم چې زما خندیر د کوم ځای نه ملیکو راوچت کړی دی او کوم ځای به ښخېږم. نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کوم ځای یم؟ ویل تا ته پته شته چې ته د کوم ځای ته به کوم ځای ښخېږي؟ لکه چې زمون کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېرو. نو ټول عمر چې زه کوم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته؟ مالې نه. نو ویل بیا ما نه ولې تپوس کوي چې ته د کوم ځای؟ تاسو پوه شئ دا علم اوس چا ته دی چې مونږ د کوم ځای یو؟ نو زما خولې نه وخته چې اوهو دا غنن نه 300 کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه دا خبره هغه ده چې خبر لیم چې راوستم لکه ما، خبر لیم چې راوستم لکه ما، اس میں کم طرف تاز کوي چې دروما، لکړون چې لاس دبل پوګه کېږدي اس جوور الوړه نوی ور معلومه. قسم په خدای دې که په پاکستان کې د دوبیګار د خر عمره جړان د انسان په مرګ باندې شته شته د دوبیګار خر مړو ټوله بادشاہي پې جړېده. نن په پاکستان کې د پاکستان بچی په بمونو کباب شي د مسلمان په کور کې چې مړې وشي اب د هر مسلمان د کور مړې وي او د هر مسلمان رب ته دردېږي. نن ستا په ملک هغه نشته. بیګاره ته چاوي دلته د 3 کالو ماشومه چالاله کړې ده او په بوجۍ کې اچولې ده او دغه کور مخې ته ورته غورځولې ده. کوم ملک چې د ظلم دا انتهایی نو د 3 کالو ماشومې څه ظلم کړی حد ده د ظلم بالکل هغه انتها شوی. انداز به ونه لګولی شي. انداز ګڼکپان وګورئ دلته زمونږ یو حاجي صاحب بوډا سپینګیری سړی په لاره روان دی او سړی ورته وایي اوهو ته خو ډېر بیمار واسکټ لاندې ورته لاس ماس منډلی دا ځای نه دې خوږېږي دا ځای نه دې خوږېږي دا ځای نه او بیمار یم هغه دا خیال کړی هغه حاجي چې جوړی حکیم را باندې پیښ خو بالکل دې دپاره به خدای خیر کیو چاته روان شوی دی حاجي چې جیب کې لاس والی دی 200 روپۍ کې نیستی هفته پس بیا پې پیښ دی بیا یې چې لیدلی هغه وایي چې څنګه هغه رانیولی دی ویل دا خو مغه سړی دی چې راغی دکان ته یې راوستو ځان یې بېهوشه کړو چاله شرموی مې ما چې زامن یې راغلی ویل دا 1500 والی نورې به درته راوړو داسې یو لوټ مار لګېدلی لاری ته به وخېږي چې په ځان پوهېږي جیب به دې بیا والی پیراواله ښځه وه ماشوم له ګنۍ لاس کې ورکړی وی چې ورپسې رسا دا مخکې دا ماشوم ورپسې دی په بازار کې ته ماشوم ورک شوی چې ورک شوی دی هغه ښځه اریانه شوه چې زوی مې څه شو نو چغې وی هغه وخت کې خو ډنډورې منډورې نه وې نه اخبار و نه اعلانونه و
نو خپل جبه کې وای چې تورا کاټوخه بچای نه و چنجان غنای نه لاس کې ور کړای و رو پسیر روان و خو چې ایسه نه وکاته هاي نه پر کور و ایسه وګورې کور دی ورانی د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې اس مجرم ته د خپل جرم صحیح سزا نه ملایي ګرکپ اونې شو غل اونې شو او قاضي ته پیش دغلا کړي او دې دغلا کړي ترک دې دې کې طلاق وسک چې دغه بونډي لاس ته خلک ګوري او تاسو زمان اغلا وکړه نو زمانه دا ګیره کله کوي نن ارسله غل دی اور لوی غل دی لوی غل وینم داستاو د بلخ لمزان توایما نم داستاو د بلخ لمزان توایم خپنشی کمی نم واغستستا لوی غلزه د اسلام پنو زتا سبوکا کوم لدی کے ثواب دے لدی کے ثواب دے لدی کے ثواب دے لدا مڑو پشپکیر پوخ کا ثواب دے لدا گالوا پخا کا ثواب الا مڑے کور اوران دے پتختے رپئی رپئی الا گالوا پخا کپ کے ثواب دے الا کدا الوا دے مڑی پکونا ورومان نیم کے ثواب نہیں الواگانو مڑی خلاص ہے لو غلط ہے ما ته پوي کړه نه کدی پولوم التدا تعالی ست او روټ اخلاص او دا خېټو د پاره اسلام فروش او دین فروش دا بېمان دا نتا پویولو ته پریدي نه بیا د پیر په شکل کې برا پاسي التتا کې شرک ماده خوشتا کا د مولا په شکل کې رونو داسې خلق پیدا شي خیراتونه نه مني رونو داسې خلق پیدا شي تاسو کې دا زاړه سپینګری وای تاسو کافر مسلمانان دا زمون د کلو کې دا شیخان نه خان کې دي صاحب چرته باټان به ولا ورشي صاحب دا په خوا به دا نه کوله دا باټوب به چکول دغه باټان به ورشي غزل مزل د ذکری اب ورشي خیال کوي ازړه کلمه در نه رن کی زور اسلام در نه زور اسلام څوک زور اسلام جناب محمد رسول الله وکنو ها تاسو وایي زور اسلام قران دې کنه دې زور اسلام حدیث دې کنه دې په قران او په حدیث کې دا رسمونه او رواجونه راته وخایا ته قران او حدیث کې داوی چې د مړي د تختیال واده اور پسې پخا کاو الا روح په بلای ناشته لا سوچت کې چال روټي چته کې یو شي ک قران او حدیث کې دای خبر اخلاق نو التملک قابو کړه دے دا قسم خلق د زیارت یو منجور را پس راغله ما ته وجنم دی کواله دا د زیارتونو دا منجورانو پس بد ولې ویل وجباس سنداو واټ کټه اوس ورشي دا ټول زیارتونو کې وګورئ کنه زه خو څه نه یریږم شرمېږم نه زما ایمان او زما ژوند او زما ساو زما روح دا ارسه زما د خدای په لاس کې دي کله بنده لاس کې دي ورشي د پبو میا صاحب کې وګورئ کاکا سے زیارت کې وګورئ
پیر بابا کې وګورئ، سیدو شریف کې وګورئ، کوی آتا جی بادر صاحب کې وګورئ، دا لولو شیخ جنید صاحب کې وګورئ، ورشي دا شکرانه دا پیسې کوم خواږي دا تا چې پیسې واچولې او مالګه دې وسه کله دا پیسې به کوم خواږي په دې پیسې څه کیږي؟ په برګولاندې دا پیسې کوم خواږي؟ د دې پیسې دې بڑی تاجت شته تاسو وایي دې بڑی تاجت شته د مړي ضرورت دې پیسو تشتا د مړي تستا دې پیسو فائدہ رسی په دې پیسو د دې منجورانو ځامن شراب کی او زنا ته کوي میراثي کې درته وخان لاس نیولې ولا بوزم ګری به کلی کړی سرونه به انګریزي پریخي واټ کټه بناستی مالګه تا ورغا او راشه په بومیا کې ته وګورئ راشه خوڑے واخلا راشه دلتا اگر شیخ قرآن مخی و شیخ رائن ورپسیو خزیتا چرے علکان آوازی نہ کئی یہ پوس پریو کری بچو قدم معتبر و خزی صدر روڈ باندی دکانداران سرانگتی ہے تیستا سو خزی چرے پزی عورتنو کی منجوران سرانگتی ہے کار دیکھتے دے تاسو راشي زیارت ته ورځي وګورئ د کله کله رحمان بابا زیارت ته ځم په دې اجیرو کې وګورئ راشي وکړه دا خپل بابا اجیرا کې راشي چې درته وخند زیارت پر ورځ ماسپخین نه پس هر قسم ګډه چې وي پکې ملایي ورته ډېر بے غیرت قوم پښتانه مختانه نه پښتون سي یعنی که پښتون لا پاتین دی چرته پښتون سي پښتانه مو پښتانه زمون خزه په پاجورو کې نه ګرځي دي زمون خزه په کوچی بازار کې نه ګرځي دي زمون خزه په صدر کې دا اوس چې نوې مارکیټ جوړ دی دغه کې نه ګرځي دي مون پښتانه هغه ورځ یو سړی وادو ته ودونو تزینا خدا کار مې راوړل مال خدي کړی دا کېدا والله که مدام کتنی چې په کم تاریخ دی په کم کار نه سره تاسو په تاریخ وګورئ پلاني تاریخ روانګي برات پلاني تاریخ پلانې ما په عمر کې نه دي د کاټ ته ګورم نه نو بیا وسې چل کیږي مال زسوک ور راځي خونه کا کور ته در تراواستو مال کا کور ته دی راوړل نو غرزو مې نه نو ما سوتن چې ګورم دیچکه په سر کړه دے او هغه مخه او کېمه مې کور ته را پسې راوړل تاسو څه دروته منډه تو کله غیرت دي ځان کې پیدا مدرسې ته سره راغله ویل زکات تقسیموي طالبان راغون کې 15 روپے ورکړي استادانو له لس ورکوي مال چراوړې مال زنا عالم ویل ولې چې مال نه عالم زکات نه عالم نو شلې کړې مال نه عالم دیر شکړي دا ننن 15 کال مخکې مال نه عالم صلیخ کړي مال نه عالم 50 کړي ول والله اوس خدای علي با 50 می واغستې چې سړی لاړو دا ټول استادان او طالبان راته وی چې دا دې څه چالو کو مالدا می درته یو شی ثابتولو چې دنیا سپایدا چې څومره لته ورکه در پسې بغاتی څومره لته ورکه پینځوله ملت ورکړه لس شوي لسوله ملت ورکړه شل شوي شلوله ملت ورکړه دیش شوي دیرشوله ملت ورکړه سلويخ شوي سلويخوله ملت ورکړه 50 شوي کدي 50 ملت ورکړه نو سل کې دي 50 ملت ورکړه 50 شوي 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 50 ملت ورکړه 50 شوي
دا ارس بتا سو پسې منډي وي پیسې بتا پسې راځي روټه بتا پسې راځي دا جامیږي والله العظیم دا بتا پسې راځي ما خپل غیرت او خپل ایمان په زندګۍ کې چاته چوکیاو کړی نه دی په زندګۍ کې یو شي ته چوکیاوي دې ته وګورئ تاسو شاله سدي دې ته چوکیاوي دا ملاس کی دا عرش ما پسې برا منډي مالبا وزیر اعلانو کی جی بجلیگر مولا علمین 2 لکھ روپے ورکے نو په سیکریټریټ کې بزبیا ګرځما چې دی وزیر صاحب اعلان کړی بابوګان ته مولا صاحب سزا لا چک نه پات شوی نو بده پس زبدا کار کوم نو زما خدای بدا کار کوي چې دار سبا ما پس را پمنډي کی زما مرګرو له قران ور کوي پشل کال کې زما کور نه خزي او نه نر د 1 روپے نواله تر 0 پورې کپڑا په بیان نه داغسته کپڑے ما پسې را منډي وي روټای بم ما پسې را منډي وي ترکاری بم ما پسې را منډي وي تعلق ځان راخ کو ار سړی بداوي چې یاره دی به چرته زما دا روټۍ هم خوري او کنه تاسو په ذکر راغلی نه شي زمبای بکیږي کاډي را لګي نه چې کاډ لال تورشي کینا را پاسې اوره گئی بیا بکینی بیا را پاتې او یکینی کینه یو پاسو زهرم خوان شاغوري دي که تاسو خوري نو په دا غوړه ورته شیخانو خاص سنت والی صاحب او دا ګیرین ګمنس کړي دا نور او یو کته داسې خپلې تا چولې داسې موټه جو دا نفس خو سپه شه ده ته لکټیکا تو وګوره 400 بیا د پسرامن دی وای کنه نظام عزیزانو لګ ایمان پیدا کړي غیرت پیدا کړي بی عزت ازیت نزدې مزي زمونږ د دې ملک ودونو تتلل او ما پیړه انسان په شرمون دي نن تد دې بغیرت قوم حال ګوري چې په دې لارو کې جنگ رواني تد دې بغیرت قوم حال ګوري چې په لارې کې خزي کینولي او دولکی ماره ور سره کینولي او زمون خزي په لارې کې لاسونه پړکې او دولکی ته غډيږي کنه غډي واچ یو قوم د قوم دمر بے غیرت او دمر بے حیاوی چې دنیا ورته ګوري او خزي لاسونه پړکې په لارې کې دولکی مارتا زما اوس خلاب دغه شو زما ورکوالی کې به خزو چې دولکی مار سره ته دننه نه نهستو نو د سره خزو بزان لب باندې پیریان راوسته اډولکی کې به چې اما شار شروع کو نه خزو په ځان نو نور خزو براونی بچي خور نن په ډېر تیز پیریان اوسم دا خزو پیریان کوي خاطریان کې او ذات وای نو ټول پاکستان نه دی ناس چې ورته وایم کنه تاسو خو به خزي پیدا دی وای په دې خزي خاطری دي خاطری نو زرګونه خزي ولا راځي چې په دې خاطری ناس نو خزه د جمعې پر ورځ تر متر پزانو مګي او پاکي جامع ها او دا څه وششنيږي او خزه ته وي چې خا خوره وا نو یو ورته ایمان مې لګ دغه ده زوګو چې مېړه می بوډا دی چې لګوان مېړه را په دغه ما خو چې څه خزو کنه د ملک دستور دی اخذ ورته ششنيږي خاطریان پر غلي تا کوي ورشه په دې خار کې په دې آسیا مالک کې وګورا سیدان دی خزی پالین لورزی پال گوری پال
نازل روتو ټکه کنه اخذ وی خدای سره روتو خوري روتو دلته چې تعویذ او سختونه نه کړی کور دی ورانی هغه قرباني چې سدان سره وړي غجیله ورکی خو چاله استاویز او سختونه راتو دا په خواو نغره دلته مشهور په دې په ورته شیخ جان نغره دا ورته او دې هغه نه پوهیږي نغره یو ویر نه ده د دې ټول لوبه باب څه ده چې هغه کتاب نه دا قوم نه خبره ده چې د کم کتاب آغاز په غار حرا کې په جناب محمد رسول الله شره اوس باور ورو چې دا کتاب د پیغمبر بیا راسخ کولو په دې صحابهو کې څنګه دا بیانونه ورستو راځي نن پتا کې قادیانه ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي شیعه در کې ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي آغا خانه در کې ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي عیسائی در کې ولی پیدا شو نن ستا په ملک اتیا لک مسلمانان عیسایان شي اتیا لک د لندن یو مشن راځي تبلیغی مشن ستا په ملک پیران او مليان په دې کلو ګرځي چې دا تبلیغ والا خراب دي او ازاړه کې دم خرابي او پام کوي چې بشترو والا ته نږدې نشي او دا خراب دي او دا خراب دي دا روټي خلاص چې دي دوی ته خراب وای او د لندن مشن راځي په پاکستان کې د عیسائیت پرچار کوي او د عیسائیت تبلیغ کوي 80 لاکھ مسلمانان عیسایان کوي 80 لاکھ کم پیر او مولا چې وای چې تبلیغ والا خراب دي د دغه مړای نه ونی سي او په دې خپو کې پوری واچوي او ترغه راکاږي چې دا د ملا سرمنې په دې سرک پاتې شي نو ما خبره پوهیږي دا دکانداران دا د پیسو سپی دا خلق دی نن د زمکه په سر د 1,40,000 پیغمبرانو میشن چې ادا کوي زما دې په خدای قسمی چې واحد ډله دا تبلیغ والا دي ترا شو ګره د الکانو نه څه جوړ کړ ځوان الک وای ګیره به کړی اس مسواک به پلاس کی خبرې چې واوري نن خالقان در در ناره وای لګیا دي ځوانان الکان بل ورځ زمون په جمعات ته د سورلس کسالو یو وفد راغل الکه مال د کم ځای ویمن دي د اسلامیه کالج سټوډنټانی ګیری دي مسواکونه ور سره دي درې درې ورځې د بسترې په وګدي تبلیغ پسې راغلی زما عزیزانو ملک او بو اغسطه ده پا مخا کلمبا در تطلا او سین تا اغرزی ده خو بچ بشی او کلمبا ندر تلا او سیلاب راغه نو تباب ہے نن دا آخر زمانے ده فتنو سیلاب پا ملک راغلے ده قرآن و حدیث دا اصل دین ده صحیح علماء نه زدکای اوسګار وخت درته ملاویږي اسی چې پلا راځي د تبلیغ والا سره لګ لګ وخت یا د جمعې شپې ته تماشا کوا چې تا نه خدای څه شی جوړي نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت پدې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې په کوم عوض او بدله ملاويږي دا به هغه وخت کې پته ولګي
یو خانو 2000 جیره بزمکه و یو ملنګ ولا راغه خان ته تپوس کوي چې د کمزه ویجی د پلانی حیثیت تشتا وی خان دومره حیثیت میں دے چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت ته دی خان ورته زما 2000 جیره بزمکه ده ویل خان په خدای دې قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زمام ده خان ورته په غوسه شو د خانانو خو اوهو الله دې ساتته خان ورته لخت تلاش کړي زما رزمک استاد ویلاو قران راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره رزمک استاد دومره زمان ده وته ظالم بچي په دې علاقه کې خو ما نه سیوا د بل سوکشتنه د اسمان نه را پریوته کده کمزه ول راځه چې درته وخه چې ستاوم رزمکه زمان د نادیره له بوتله ول دې ځکه به ته څومره رزمکه کې سملی ول دونیم غزا کې ول دونیم غزا زمان دو دونیم غزا ستام ده کنه دا وزره خوستانه نه کور دی وران شه دا بل ته پرې دی او ته بته دی دا غزه کې دونیم غزا زمکه ستام ده او دونیم غزا زمان په دونیم غزه کې کوته بتا د پارم کنسته کی او ما د پارم کی تاسو خیال راغی نور زمین فری خان حیران شو لیونه شو بل چو بیڑا غرقش اصلا دا اللہ والو خبر داسی وی چی پا دیرکی ننوزی اوڑکی سورے ہوگی دا اللہ والو دسی خبری اس تما تواجی دا خانه تولا نشا پا دیو خبر داغا دماغ نا ہوا تا چل ما خود ونیم گز از مکا دا وزر گیربا خو ندا دا زپا کم قهر اختا ہے مار خانی و نوابی پریخوا او د فقیرانو هم نشینی اختیار کړه نازیزانو هم نشینی دا چا کوي چې کوم فقیران دي زړه ترشتیا وای نن می کته د دکان مخه ته ډلې روان دیو زما د بچپن په زمانہ کې به مالی ده چې دلته زمونږ یو دیره د فقیرانو ولا ورته وای د کاکشالو سایډ دلته بلوي شوی ولاړې وي او دې شو لاندې به فقیران ناست او دو کانی بیادا سیخی او لوٹا با پیدا پاسا پرتاوا پاگی کی بے چای باندی کری وی پا لوٹا کی ہوگا بے سکلے ونی لاندی بناس چرتا بچاگا زینا بل زی تطلو نو اخپلا کمبل یا بلستن بے چواگی نا بے پڑے تاو کو او ترخ کی بے نیولے و روان آغا دا بچپن فقیران چی ما کتریو نن دی تبلیغی جماعت والا ته چې زګور ماغه زما د بچپن فقیران را یاد شي پیدا بروانی او بسترې به پترخ کې نیولی او ځان ته چې څوي هغه ورځ مې یو کتو نو مې درته نالم خو کم از کم په دې وخت کې بل 10 کروڑ روپے ورسره 10 کروڑ روپے نقد اجداد پرېدا امه کتو کوار تطلمانو چې غاخي نو وریدو او لاندې کوشونو په دغه ځای کې نیولیدو
چې بستر پخپله په اوګه باندې خو او پیدل په دې ملنګانو کې روان. نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه کنه چې ما ته وی چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو شعر دی ویلو هغه رانه دا شی جوړ کړ. ما ته شعر ویلو ولتا ویلیو چې کما خوشبوئی میں چې د یار د پخوله کې کما خوشبوئی میں چې د یار د پخوله کې داسې خوشبوئی د عطاری د عطرو نشتا. نو زه د یار د خولې ا خوشبوئی پسې در په در ګرځم چا براته چرته ملو شي کنه. او ځان مولانا سے خپل لار وها دومره لوی سړی. نو دا د الله توفیق دی چې چاته ورکی. داغه مهرباني ده چې پچایو کی. خدای دې هغه مهرباني په مونږ. زما عزیزانو عباس وګت شو قبول د توبه د مسلمان او د کافر دا به بلی جمعه تشي واخر دعوانا ان الحمد لله. شین گنبد اعلی مولا